چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ په مانځه کې کوم صورتونه وي نن هغه صورتونه ووایه چې موږ لږ خوشحاله شو، موږ ته به لږ یاد تازه شي چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ کوم صورتونه په مانځه کې وي. نو امام به یې مخکې شي چې سبح اسم ربک الاعلی، په بل کې به وایي چې هل اتاک حدیث الغاشیه. خو هله چې مقتدیان خو پسې ودرېږي که نه، مقتدیان بیا وایي دی مونځ اوږد کوي، نو بل ځای ته ځو چې لنډ مونځ. الله اکبر الله اکبر. امام الانبیا به اکثر د جمعې په ورځ او د اختر په مانځه کې دا وي چې کله به اختر هم راغی جمعه به هم وه، هم به د اختر ورځ وه هم به د جمعې وه. اختر مانځه کې به هم سبح اسم ربک الاعلی، بیا هل اتاک حدیث الغاشیه، بیا به پاک ورځ په جمعه کې بیا سبح اسم ربک الاعلی، بیا به وي هل اتاک حدیث الغاشیه. دا به جمعې مانځه کې وي. هغه وخت لاړ د دارالعلوم دیوبند طلباو یو ورځ استاذ ته وی حضرت مونږ ته یو ورځ د نبی علیه السلام په شان تله وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره څنګه حسني سنت پرېږدي، نو زه ورته تله څنګه وښیم، زه ورته د ډوډۍ طریقه د سنت طریقه د مانځه سنت یې پرېږدي، نو زه ورته د ډوډۍ سنت کوم ځای وښیم. نو د دارالعلوم دیوبند طلباو د استاذ ته وی د نبی علیه السلام په شان تله راته وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره څنګه داسې وګرځه. هغه ورته طلباو دا ډېر غټ سوال دی، دا زه داسې نشم کولی، ما ته لږ صبر وکړه، ما ته لږه موقع راکړه، زه به کتابونه وګورم، دا ډېر ګران سوال دی. بله ورځ استاذ راغی، د شمایلو کتابونه یې ترخ کې نیولي د نبی علیه السلام د سیرت کتاب. وی طلباو ما ته ګورئ ښه، دا ما سره د شمایلو کتابونه دي، دې کې د امام الانبیا تللي دي، زه نن هغه شان تله کومه ګورئ راته. طلباو انتظار کو چې استاذ یو څو قدمه واغستل، طلباو چغې کړې راپرېوتل په ډاګه. بس حضرت با ولې مونږ برداشت نشو کولی، مونږ ستا دا تله ولیدل، نو مونږ ته نبی علیه السلام رایاد شو چې به په لاره څنګه به روان و په لاره، مونږ برداشت نشو کولی. نو نن مقتدي سنت پرېږدي، نو زه ورته د لارې تله څنګه وښیم، د جمعې سنت نه کوي، نو زه ورته د ډوډۍ سنت څنګه وښیم، د جمعې سنت پرېږدي نه، د ډوډۍ سنت خو لرې خبره ده، د لارې تله خو لویه خبره ده. هسې نه ګورئ، هسې نه ځوانانو چې امام الانبیا رانه مخ واړئ، ګورئ چې امام الانبیا رانه مخ واړئ چې تا سنت پرېښودي دي، نو ټول په اهتمام سره دا عهد وکئ، دا لوز وکئ چې موږ به د نن نه پخوا سنت نه پرېږدو. 5 منټه ته د جومات نه مخکې ووتې نو څه چل، او کورونو کې هم د بچو غوره کوئ، فرضو کې ودانګي دی چې د نن نه دا سنت پرېږدي، نن یې د جمعې پرېښودل، اوس به پسې د ماښام هغه پرېږدي، بله ورځ به پسې د ماسخوتن هغه پرېږدي. که دې بچي فرض مونځ وکړو بیا نو ما له نوم بدل کړه چې نن سنت پرېږدي، یو هفته پس به پسې دې فرض مونځ هم پرېږدي. نو د سنتو اهتمام کو، رب العالمین دې د عمل کولو توفیق